بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ډاکټر خرم سلیم یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویم پروګرام صحت او زندگی کې څنګه چې وروستنی پروګرام کې خبرې کړې وې چې څنګه د شوګر د مریض تشخیص بکیږي یعنی ډایګنوسس به څنګه کیږي پته به څنګه لګي چې چا مریض ته شوګر شته یا نشته. نو اومغه خبرې باندې دوباره جاری ساتو. ډومنې ټیسټ چې مونږ کوم خبره کړې وه هغه مونږ د نهاري د ټیسټ خبره کړې وه چې کله په نهاره باندې شوګر ټیسټ وشي نو د یو عام د نورمل انسان چې کم صحتمند کس وي د هغه شوګر د 100 نه کم پکار دی او که کله د 126 نه په نهاره باندې شوګر زیات شي نو دی کې چانس دا دی چې د کسته شوګر دی. او بیا موږ دا سره ویلیو که علامات سره د شوګر وي یعنی خوراک زیات کوي تشموتیات زیات راځي او اوبړي زیات سکي نو دی کې با چې دی نو د بل ټیسټ ضرورت نه وي او که دا علامات نه وي نو یو ځل بیا د دویم ټیسټ ضرورت بم وي. خدینه علاوه بل خبره کړې و د 3 میاشتو د شوګر د ټیسټ چې یو داسې ټیسټ چې هغه هر 3 میاشتې پس کیږي دی د لپاره کیږي چې دا وګوري چې د کس چې کم مریض دی د شوګر د شوګر چې دی نو رستنی 2-3 میاشتو کې څنګه روان دی زیات دی یا کم دی. دین علاوه دا تشخیص لپاره هم یوز کیږي. د تشخیص لپاره یعنی ډایګنوسس لپاره د دې چې کم ویلیو دا هغه 6.5 ده. ته یو عام دې ته چې 3 میاشتو ټیسټ ته مونږ HbA1c ویو او یو عام انسان کې د دې مقدار چې دی د 6 نه کم پکار دی. که د 6 نه والا د 6.5 پورې د دې مقدار راشي نو د دې مطلب دا وی چې د کسته شوګر شته دی نه خو راتلونکي ټایم کې دته د شوګر لګېدو چانس زیات دی. څنګه چې مونږ ویلو چې په نهاره د چا شوګر چې دی د 100 او د 126 په میاشت کې راشي نو د کسته شوګر شته دی نه خو راتلونکي ټایم کې د کسته د شوګر لګېدو چانس ډیر دی. همدغه شان دی د 3 میاشتو د ټیسټ چې دی نو هغه دی چې کله دا د 6 او د 6.5 میاشت کې وي نو د شوګر وینا خو لږ چانس زیات وي. خو چې کله دا 6.5 نه زیات شي نو دا د دې چې دی نو مطلب دا شي چې د کسته ډیر زیات امکان دا دی چې کسته شوګر دی. چې کله بیا شوګر علاج چالو کی نو دې سره دې 3 میاشتو ټیسټ سره چې دی نو د علاج او د پریز اندازه هم کیږي ډاکټر ته چې کدا د دې لیمټ د 7 نه ډیر زیات شي مطلب 8 9 یا 10 11 نو بیا د دې اندازه دی چې دا کس چې دی نو یا خو دوايي سم نه اخلي یا پریز سم نه کوي یا ایکسرسایز ورزش سم نه کوي او که هغه دا ټول چیزونه کوي او بیا هم د دې ویلیو زیاته روان دي داغي مطلب دی چې یا چې کوم علاج روان دی هغه صحیح نه دی روان او یا ته صحیح معلومات نشته. دین علاوه یو بل ټیسټ چې کوم دی هغه رینډم ګلوکوز وتوي هغه ته رینډم بلډ شوګر وای هغه ته چې دی نو مطلب د نهاري ضرورت ني یو عام کس ل اني ټایم چې خوراک هم کړی وي هغه ټیسټ وکي او که د دې مقدار چې دی نو د 200 نه زیات شي نو د دې مطلب دای چې کسته شوګر شته دی. خو دې سره شرط دا دی که چاته علامات د شوګر وی یعنی مطلب او بزیات کی خوراک زیات کوي تشموتیات زیات ورزي نو یو ریډینګ هم کافی دی. که یو ځل د 200 نه زیات راغو نو زیات امکان دا دی چې د کسته شوګر دی. خو که علامات ورته نه وي نو بیا یو ځل بیا یعنی دویم ځل بم دا ټیسټ کول پکاروي چې کم سے کم 2 ځل دا ټیسټ راشي. خاص ډاکټران مطلب هم سره د شوګر چې کوم سپیشلیستان دي هغه کې څه د امریکنز دي مطلب امریکن ډایبټیک ایسوسییشن وتوي ADA وتوي څه د لندن والا دي د دې خپلو کې د دې ریډینګ باندې لګونته کې ډیفرنس وي څه 200 یا دی څه 190 یا دی څه 180 یا دی خو ډیر زیات ډیفرنس پکې نشته. په دې 10-15 باندې چې د نوزان دغه کول نه دی پکار مطلب کنفیوز کول نه دی پکار خو لیمټ چې دی کنه کم سے کم چې د 200 نه بالکل هم زیات نه وي په مړه باندې. اوس چې د کومو کسانو شوګر داسې راشي چې هغه نورمل هم نه وي او هغه شوګر مریض هم نه وي مطلب 100 او د 126 میاشت کې راشي د دې کسانو ټیسټ پته به څنګه لګي چې شوګر شته که نشته مطلب شک کې نو دې لپاره یو بل ټیسټ یوز کیږي هغه ته وي OGTT مطلب دا دی اورل ګلوکوز ټولرنس ټیسټ مطلب دا دی چې یو کس چې دی نو په نهار راشي هغه چې دی نو 70 ګرام چینی ورکی او هغې نه پیلم ټیسټ کیږي د شوګر بیا یو غنټه بعد هم ټیسټ کیږي او بیا 2 غنټه بعد هم ټیسټ کیږي هغې دوران کې مریض هم په لیبارټري کې ناست وي. نو که په دې کې بیا چاته شوګر ویلیوز کم یا زیات راشي نو بیا کنفرم شي چې دا کس ته شوګر شته یا نشته. خو د حمل دوران کې مونږ خبره کړې وه نو د پریګننسي یعنی د کومو زنانو په خېټه ماشوم وي د هغې د شوګر لیول لږ کم دی
که په پریګننسي دوران کې د شوګر مقدار د 100 نم زیات شو، په نهار باندې 100 نم زیات شو، نو دې ته به شوګر وي. عامو خلکو کې مقدار د 126 نه زیات شي نو بیا شوګر لګي، خو که پریګننسي کې د 100 نه هم زیات شو په نهار باندې نو دا به هم شوګر وي. دې نه پس چې دی نو مونږ به ان شاء الله خبرې کوو د شوګر د علاج باره کې چې شوګر څنګه تشخیص وشي، نو ورو به ورزش، خوراک او دوايانې به څنګه استعمالېږي، دې باره کې به خبرې کوو راتلونکي پروګرام کې. تر هغې پورې تاسو نه غواړو اجازت د الله په امان.